أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورس آیات کی وز تورات حاصل بیانی بی چې موسی علیہ السلام نو غسل اړه تختیر واخسي په کې د عقیده خبرې وي د رحمت خبرې وي خاص کر هغه انسانان چې الله نه یریږي اله رب تمداري پاس ویلي ان ربک من بعد علی غفور رحیم د الله د رحم ډیر اسباب دي خو یو پکې آسماني وحي قرآن لرجو قرآن لالتجاء ولما سكت الله شكل الله على موسى الغضب غصا اخذ الالواح الله راوي خص تخدي دې په نسخو کې الله هدن د هدایت خبرې وي ورحمتنا رحمتو هدن سمانا عقیده به کې تشریح و دلیل په دې چې د انسان له هدایت ډیر اسباب دي یو به کې آسماني وحي قرآن خاص کر منځ جهاد انابت د نبی صلی الله علیه وسلم سنت قوی ایمان د الله دعا غوښتل الله رحم د الله فضل مؤمن نو وشل هدن سمنا هدایت صحیح عقیده او د صحیح عقیده عمل او الله لوړل بهترین نعمت را ذکر کوئی سورہ فاتحہ کې ویل اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ لنی غلا راوخایا رحمت الله صفت دی للذین آغا انسانان لر الله وشدید خپل رب لر يرحمون یریږي مینه کوي دا سره یره کوي دا غره دې جنونو سوسبل مقام ابه کسان ځان سره انتخاب اول آل تبتل دلار و خرمه بدوی معنی عذاب بیر موسی علیہ السلام دعا اللہ واختار موسی غرق موسی علیہ السلام دخل قومنا 70 رجلا ابی انسانان دا بدل لی عاطفی بیان دی ابی انسانان نارینا زمنگ دی میقات لا صرف راغلی و دوی شکر د شقي بنده یو کړه نو موسی عليه السلام ورته وی چې لاړ شو توبه وغواړو توبه را یو بل قتل کوي دوی مړه دا خو موږ نه منو الله ر مخامخ رش بس الله یې عذاب پر راوستو فلما ارکل الله یاخذتهم الرجفه چون ول دوی له شړق نو قال ربي موسی عليه السلام يا رب زما لو شئت کستاخو کې به انه هلكتهم دا بدی وجلی من قبل مخ او زبر من کړي وي دا خدای قوم شي ولدو وشل تحمت ما باندې راشي د عمر رضی الله عنه پاش پاړس وصیتونه کې وداو د تحمت د زینب بچ کېدل تحلقنا آیت حلاکیم بما فاسمنی فعل الصفاء او شکلی خمقلانو زمنا الصفاء کې دوه قول دي یو د دین هغه به کسان دي چې وی ویلي الله دې موږ له مخامخ راشي دویم قول لري د دین مراد هغه انسانان دي چې رزقي بندگی کړي کار هغه کړي الله کې رحم نو انه انا بيدا مگر سایو امتحان انه نه دا الا فتنه دې کې دوه قول دي اول امتحان او عذاب کدی د وجه نه بربادي به عذاب دی او که هغه خلک چې الله نه شواره بل چا بندگی کړي به امتحان دی تو گمراه کوي بیا په دې معنی من تشاو چاله شو غاړي وتهدو هدایت کوي من تشاو چاله شو غاړي دستا خو خلا چاله هدایت د چا بارکه د گمراهي فیصله وصلی الله الالتجاء انت ولينا تزمن غدوسي فاغفر لنا ما فيكم لا بخنو رحمكم باندې وانت خير الغافرين وتي غرد دې بخونکم الله موږ معاف کا اوس بل دعا دنیا کې الله توفیق راکړه که عمل چې کینو الله نه دعا غواړي دا به ځان له مسله
چې انسان له بدکه عمل توفیق کړ ورکې دي شي لکه دې آیت چې الله ویلي دي یو دا چې په انسان کې بس سخای سخات څه مطلب سخره مطلب نه چې جیب نه مال لاواله او چاله ورکا هر کار د نیکی چې کوي ایله بډیر په جذبه وړاندې کیږي تقوا ځان کې پیدا کا د الله او د الله د رسول په وعده باندې یقین وساته واړو امیدونه ساته خاص کر د حرام نه ځان ساته بے پیری کارونه کې بسام بندای نه د عمر په توصیه کې توصیه دام وا حق وینا وکي دعا بد الله نه غواړي دلته ویل وخت په سم نوفقا توفیق راکا لنا من لنا في هذه الدنيا په دې دنیا کې حسنه د حالات او آخرت کې الله آخرت کې خو به شته نو انت څنګه دا غواړي معنا آخرت کې مواغزه له بوزه شي موږ یې غواړو وقت دا اوس معلول لي ان هدنا الیک دیر ویل شعلت اسه کې دا جواب لپاره د سوال ولی موږ له توفیق د عمل را ان هدنا الیک یقینا متاتر رجوع کړي رجوع مطالعه کړي دا يهود ولی وای یو دا لفظ کې استدلال کې علما ذکر کوي چې دوی ویل ان هدنا الیک تعالی رجوع کړي د يهودا اولاد دي اله انهم يتحودون وقت القراءه چې کله به قرات کول شي قصیدل ولکه اوس مې دې زمانه باز خلک د يهودو عادت دي چې قران ولې غلې بکینی خو ځکه منا ان کې دې شي باندې عمل الله د يهودو په صف کې الله روشد څومره خطرناک عمل دی ګناه موږ سره ګناه نه کاری نو قال الله تعالی ویلي عذاب زما شری زه رسول کوم به بدی من نشاو چاله شو غواړم مصیب به من اشاء دغه اشاره ده له چې الله تعالی وعذاب ورکولو کې یا معاف کولو کې بس مختار دی د چا نه متاثر کیږي نه ورحمت او رحمت زما چې وسعت كل شيء پر اخر یاري شیلام پس اكتب دي کې اوس جواب لپاره سوال ابلیس ویل چې کله شی کې خصم یما کې دې ش الله مال رحمت متوجه کی زوم جنت لار شم داغه د اسرو د پار الله ویلي پس اكتب کې معنا د اختص ده زرد چې زب خاص کوم دا رحمت للذین اغ انسانانو پوری تقون چې د الله نه یریږي ويؤتون زکات او ورکي زکات والذین اغ انسانانو هم بیااتنا یؤمنون چې دوی مزمن پایتون ایمان لري آیت دلیل پدې چې واجب په قول کار نه کیږي چې بس مومن معامل بم کوي یتقون الله نه یریږي ويؤتون زکات ورکي ورسات کو د نبی صلی الله علیه وسلم سے ده دوی ویل چې موږ هم په الله ایمان لرو جواب دار دي سره په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان لري او دوی د سره محمد صلی الله علیه وسلم پیژندوم نه پیژندلو خو دا معنا چې ایمان په نه راوړو داغه به کیسه صفات الذين انسانان د الله يتبعون الرسول چې دوی تابعداري کوي د رسول الله د خوانا النبي او نبی دې قوم لا رسول نبی کې څه فرق دی چاوي رسول سره کتابي او نبی عام دی کتابي او کني دا کمزور فرق دی چاوي رسول سره قوم مقابله کړي سخته نبی سره قوم مقابله کړي کما سی فرق شیخ عبد السلام حفظه الله الموسوعه القرآنيه کې لیکلي دی نبی انسانانو پر خاص او رسول عام دی جبريل لما الله رسول ویلې دلته نسبتونه جدا دي يتبعون الرسول تابعداري کوي رسول عليه قال الله دې النبي او پیغام ور کوي اطلاع ور کوي قوم لا الاميه سمه تعلیم نشتا د دې وجنه مسلم دوسه بعد دې بارے کې کتاب لیکلې د قران خواګه پښتو کې دې یار خپل تفسیر الاسیر د قیری تفسیر دې مقدمه لیکلې به د يهود نصارو د علماونو اېدی لیکوالانو نه ډیر دلیل راجمع کړی دي چې ګور نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم نو کړو د سي عجيبه کتاب راوړو دلیل به دې چې دا چاره لګلې ده الله
یا الامیه دا معنا ده منسوب شوی ام القرى مکی والا دی نبی صلی الله علیه وسلم الله مکی والا دی ابتحی الذي عاشق مکینه چې کرتلو شړلم کنه سترګونه و کی روانه مینه وسره بعض خلک به یو دروغجن حدیث جوړ کړي رضا نبی حب الوطن من الايمان د وطن سره مینه شې د ایمان دی اچھا ویلې ابن تیمیه فرمایي دا خالص دروغ دی ځان داخل لګیږي الذي انسان یجدون وجدی من دکړه هغه لرا مکتوبا لیکل شوی اندهم د دې سره په تورات او انجیل تورات او انجیل کې یجدون لفظ کی اشاره ده دیلا دوی بچ کلا د تورات انجیل لا ورقه اړولې د نبی صلی الله علیه وسلم صفات په کې د ښکارا و تا به دا ګمان کو چې محمد صلی الله علیه وسلم تصویر دی کتاب کې خود لري شوی دی دومره صفه او واقع په دلیل و ابو طالب سره سفر باندې روان دي کاکا سره راهب ورته ویلی و چې کداش الک شام نه بوځي دغه د اخر زمانه د نبی ټول علامات موجود دي يهودي قتل نکي الله یې سم د معلوم ورته ټکي پټکي عبد الله بن سلام او عمر ویلي رضی الله تعالی عنہ وی بچي خو مونږ پیژنې نه پیژنو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د انم زید پیژنو دې شي بچي کې لري جغلا کړی خو نبی صلی الله علیه وسلم دومره الله حق نبی دی عندهم فی التوراۃ دوی سره الله تورات انجیل کې ورته ویلي کړي دی ورته ویلو دا بده شي نبی بد زبانه بني شخصړې بني بازار کې بچی نه وي امر بالمعروف بکې نه منکر بکې دي صفات دا غیر وړي خاص کر قضایا شفا کې کار به شي یامر مامر بکې دوی لره بالمعروف فتوحید باندې وینحاهم او داخله منکې یعنی المنکر د شرکنا معروف معنا توحید منکر معنا شرک معروف معنا سنت منکر معنا بدعت معروف دا معنا هغه شی چې داغه حسن شریعت معرفي پیژندل وړاندې کړي لري منکر دا معنا بد ويحل سمانا حلال يبلهم دوی لرا طيبات مزیدار شيونه چې کوم حرام کړي په دوی مليانو مولا خلی جنجالي اي پیډې شي حرام کړي و بهیراو صاحبہ وسیله او حام نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې ګوردا حلال او دا حرام او حرام بغنی علیهم بدوی معنی الخبائث خراب شینا مردارا نظر غیر الله وینا مسبوحه نبی ورته چې ګوردا حرام دی عجیب کار په دې باندې ابلیس کړو چې کوم شی حلال او حرام کړو چې کوم حرام او حلال کړو وسم دې ملک کې شي شتا چې کوم صحیح دین دی ابلیس یې هغه خلکو لپاره معرفي کړي چې دا ګوره به دیني دا پلار نه طریقې نه خلاف عمل لې عبد الله بن مسعود فرمایي اخر وخت کې برا خلک کله د دین ناشنا خارش بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا وتوب على الغرباء الذين يصلحون ما افسد من الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي ابلیس شکار کړي چې کوم شی دین د مؤمن په عمل کې د دشمن په نظر ته ګوري وګوره دا سبي دین خلک دي او چې کوم به دیني ده بدعت ته رسم رواج دي مړي ژوندۍ چې منکو اخره د دین په نظر باندې داخله ګوري دا تجربه هم ده کنه دوی نه ابلیس دا کار کړو مردار هغه الله حرام کړی و وینه مسبوحه نظر د غیر الله دوی لا جایز و اوسم کې فکر باز عمل کې علاقو کې د عادت دي کله چې شاخله بخي کم سروي شال علیږي نو به شي ستا غوینه یو لوخي والی به استعمالي څنور مرزونو د پاره ويزعول لك كتكيبان هم دين اسلام بوجدي والاغلال او توقنا التي كانت عليهم شكم بديو سمنا بغیر د جماعت به مجنه کېدو غنیمت دوی له جایز نه و جامه به پلیته شونه ایستابه کټ کولا څنور ډیر کارونه نورمو نو زیر اور کوي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري ترغیب دی شي خلکو د محمد صلی الله علیه وسلم کومک کوي
فالذین آغا انسانان آمنوا به شیمان راوڑو پدی نبی ادم ملگرتوب ہوکی ازدرو دامنت مرگرتوب ملگرتوب سمانا ادد دین دیفائی وکڑا ونصرو کومکی ہوکی تابیداری وکړه النور الذي دا غرنا انزل ما او چې کوم د سره نازل شوی قران نو اولئک دا انسانان چې هم المفلحون هم دې کامیابان دي څه مطلب خلک شبهات کې د نبی په دین باندې اعتراض کوي دوی رامنډه کړی دی دفاع وکړه الحمدلله په هر وخت منکرین حدیث پیدا شو د شمولیان لله الحمدلله پیدا کړ شریع خبره جواب کړی دا دین د اسلام نه دی دا چې بکم نقل او سند سره راغلي علماء د چان کړي دي لکه شګه دا غلان ار روي باندې خبره کړي دا درشند لکه سلام دو باز خلک شدا شي د خوړې خیرات دي یا د شپې لري راځه ما کول دي مار لړ مار سب کې راغلي نه ار حدیث په سند راغلي به سند کې داغي راوین معلوم دي به دراوین او کسبونه معلوم دي دې به درجه معلومه را دغه نور څه به مولا راغلي دي باندې ډېر خواري نشي ویلي جرح او تعدیل علما شو ګوري څومره احتیاط دوی کړي دي څوک پیدا شو د نبی د رسالت نه انکار وکړي نو رسولانو مشتا الله پیدا کړ څوک پیدا شو د رسول الله په ملګری اعتراضونه وکړي شیا الله د شي انسانان پیدا کړ چې دغه بلا کې وکړي شیو عمل وکړي چابل فلاح سمانه کامیابی ایمان باندې راځي د نبی عمل ګرځي راځي داغه په تابعداري راځي تقوا باندې راځي ورو سات کې جواب د سوال يهودانو سوال ویلي ویټی دا نبی دی خو لیکن دا خوستاس نبی دی مونږ یې سکو محمد پویږي عرب مسلمانان پویږي عليه السلام جواب محمد صلی الله علیه وسلم د ټولي دنیا نبی دی ټولي قل ورتوا يا ايها الناس انسانانو بریکین پیران مراد دي وچینګه قرآن مخاطبین اول انسانان د ذکر الناس انی یقینا ذشم رسول الله الیکم رسول الله یم تاسو جميعا ټول الله را لګلې رسول اضافت الله ځان له کې معمولی شړې نه دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله د مخلوقات پیدا کړ په مقته هم د ټول سره بغض راغی ورانه بد شو خو چې کله به محمد صلی الله علیه وسلم ولیدو بیرته ځان لره نږدې کړ دا دومره اوچت انسان دی الذي سره د شرک التصرف حاصل لاري څوک تاسو رسول منی او کنه منی الله یې منم وجدا چې زما کو اسمن نو اختیار ما سره دي نقصان بدل ورنه کوي الذي اغا الله له ملک السماوات والارض اشراق په اختیار کې حکومت د اسمان نو د اسمه کې خلقا ملقا عبدا دا شنو چا پیدا کړی دي الله دې کې به امر هم چا چلیږي دی والله بندګي الله له پکار ده نتیجه سره لا اله الا هو نشتره حق دار د بندګي شوا دا غنا یحیی هغه ژوند کول کوي یمیت هم کول دا څه جواب د سوالو کوم د نبی په دې دین باندې پنځه ولګول څوک مونږ وجني الله د مرګ او جون اختیار چا سره دی الله سره هیڅ پروا نه کوي نفعامن بالله ایمان راوړي په الله باندې ورسوله د الله پر رسول باندې النبي شاغ دایره الامي مکی والا دی الذي هغه څوک چې ایمان لري بالله په الله او د الله په کلماتو کلماتین سمانا دین کرا یہ بشارتونه قران دغه تابعداري وکي لعلکم تهتدون در پار چې شامل اروالا شي ورسات کی تقسیم کړي د قوم د موسی علی السلام دوه اقسام ولا ټیک ده خلک به اعتراض کوي خو نو خلک هم بغشتا عبد الله بن سلام دی ومن قوم موسی الله عباد د قوم د موسی نه امه یوډل ده يهدون بالحق ش بیان کوي په حق يهدون سمانا بیان وبه يعدلون پرمانه فیصله کوي دي جن ورسوس بیان د انعامات کې التذکیر بالنعم حاصل بدای
اے انسانانو دی والله اطاعت کوي وجدا چې وبنوي تاسو د وب تنظیم چاو کې الله دوریز تنظیم الله وکي د خوراک او ساک تنظیم الله وکي نو هر کله چې دا ټول کارونه الله کړی دي پته ولګی چې بندګی دې چا پورې خاص الله پورې قطع نه دا معنا تقسیم وکړه تقسیم کړه الله یې موږ داخلك دولس جماعتا هم مفعول اول دي من د دویم دي منځ کې جمله دا حال نو معنا دا شو کا تقسیم مکړه دا خلق الله وی دلو نه په حال کوم د دوی کې شوی دولس قومو د یعقوب علی السلام دولس زامنو کړه دار قوم ځان له ګروپو دا پلانین وبول ضرورت راغی دوی د موسی علی السلام خواله ویل موږ له دعا وغواړو الله نه چې وبرا کی واوحینا الله موږ یو کړه موسی لرا اس پاتیم چې طرف د وبو کې دنا قوم د استسقاء دا معنا طلب د وبو د باران کله په دعا ده کله نبی صلی الله علیه وسلم منبر باندې نه دعا کړي کله مونږ دي د عربو جاهلانو عادت ده په خانو غوا بیراو شو داغه لکه پورې وي ټوټي وتړي اور به غل ورواش اب د انګونو شروع کناو کې هم سوځېدو به وس باران کېږي الله د باران طریقه را دعا وغواړي نو ویلې مونږه تفصیل وایي سره ان دا خبر وا چې هوا بیا شاکا پر خپل همسا دی الحجر دا کانه څوګي مراد کانه نه کانو جامې ته وړي وي څوګي عام کانه دی څوګي د دومره اندازه ورکړه غوي ارګټ سر امام ماجدي خپل تفسیر ماجدي کې بیا لیکلم کړی دي څومره غدواله څو ګټه دماغ کی طرف سره مایل هم دی آسا کامسا دی ډېری فائدې لري دا ستر ته جوړيږي پانی پیراتو کېږي سورې په جوړيږي کله قسمه کې نرميږي یوځي کې وبې سړې په دانګوالش د سپي زناور وغیرہ مقابله پې کېږي تقریر چې انسان کوي لاس کې ونشي استقامت برابر شي دا دلته عبارت دی ویوال فن بجسد پس روان شوي رو منو دین دول ساینن چینیم عینن تنیز دی دول شي زکه چې دار قوم ځان لزان لچینا آیات باندې سوال لې دلته ویل فن بجسد سوره بقره کې ویل فن فجرت انفجار سمانه غړس انفجار وکي وبتیج تلل دلته وی کمی شي جوابدار شاول کمی وی اخر کې زیات شوي دویم جوابدار د ضرورت موافق شکل به او داس کېدو نو ببره کمی وی چې دیګه بل شی براوړې به زیات شوي قد علم سره جواب د سوال دول شنی ول الله برابر کړي قد علم یقینا معلوم کړه الله یو کله ونه سيناري وړلې مشربهم د خپل ګودر ورته معلوم کی جنجال پکې ونیش څنګه د اعلان میدان ته خیمه نه وي الله اوریج می پیرا واسطه لکه دا وستوري څومره مزیدار ده ګرمي ختمه سوره مکړه الله علیهم الغمام په دې باندې نریش په نوریس سپینه زګوا چې تور اورې سړې به تنګيږي نری زګوا سه بانور باندې کې ټیک ده وبشتري خیمه پیدا شو آسمانی خوراک چنی نسبو کو جواب وانزلنا الله يمغرو ورول عليهم المن والسلوى دوی باندې هغه ترنجبین او سیسي انزلنا اسباب الله يمغ برابر کړو من معنا غنم من معنا خوګه چاوله شربت څو کوئی کوچو څو غړی سلوا کې معنا د مړزو سیسي دا پاخو یا خام ظاهر دا معنا بس دوی برانی ولسانه دا اسه کې اوسې کې پازه کې شین پسلی لیکن دشت الله برابر کړ دلیل به دې شدا الله نعمت دی حدیث راځي کنه اسمه کې وخت ورته ویل شي ودا من دی مشکات حدیث زمانہ بغیر تکلیف نه الله تاسو درکې
دلته عبارت دی مونږ ویلې کلو خوراک کوي من طیبات ما رزقناکم د مزیدار هغه څه چې کوم رزق تاسو درکړې دي طیبات دا معنی مزیدار حلال رزقنا الله موږ درکړې نو ار کړه چې الله موږ راکړې نتیجه دار وتا شکر به چاله وستریش الله لا وما ظلمون دا جواب د سوال دي خلکو چې دا ذخیره وکړو تبدیل وکړي نو آیا الله له نقصان ورکړي کنه جواب دوی نقصان موږ لرانه کې ولكن كانوا انفسهم يظلمون دي په خپل ځان ظلم کړي دي ظلم ادا کړي بل ازدخار ذخیره کړو دیو جن روایت کرا جی کدی چې دا کو کې وغیرہ ذخیره کړي نه نن زموږ کو ښه بوینا چنجي وغیرہ نه کول خو دې دا کارو کې نو دا معاملہ موږ سره مشوار ورس آیات کې ایدی نور قباحتن الله بیانې دوی ته الله ویلې شریک له ورزي منقات د شي الفاظ استعمالوي نو په دې دی باندې شو دی الله د الله امر برابر لاړ شي ایسه بالعکس لاړ قران خلک دي کنه د الله مقابله کوله وایس پارټي مخیل لهم شو ویلې شو دی لرا اوس کو هاذ القريه او شي دي کلی کې کلی بار کې مخیمه ویل ډیر اقوال و قريه کې معنا دي اجتماع قريله قريه ولي وي جدا جدا قومونه به راځي وکلو خوراک کوي من عادتین ایسو شئتم شرطم شخوا کوي وقولوا وای حتتن دا لفظ حته یلا مو معاف کا سوګی دا من لا اله الا الله ظاهر دا من شې کې بس ارمانه فرتوا دویم وادخل الباب او داخل شهید دروازې لرا جدن منقاد صدر د حاکم کی راځي په اصل کې دا دروازه ټیټه ونه ځکه دا قید ویلي چا وې دینه مراد سجده شکر ده نغفر سره جواب د سوال کوم د الفاظو یو سجدي په حالات کې داخل شو منقاد سګټه بوشي جواب نغفر لكم نمم معاف کو تاسو له تاسو ګناهونه سنزيد المحسنين او زر دې چې موږ بزید کو ثواب نیکان لرا سنزيد ثواب المحسنين محسن کې معنا د احسان ده احسان څه معنا ان يكون الاخلص والصواب فضیل سے فرمایي چې عمل د الله لپاره عمل د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره ابن کثیر حدیث پیش کړو د سورې نساء آیت په تشریح کې رقیبا ان تعبد الله تبندگی د الله وکا کانک تراو کوي کې الله ویني فإن لم تكن تراو کته الله نه ویني فإنه يراك الله فتویني کنه دو مرتبه لري احسان دسی بندگی چې الله ویني ته نه ویني الله ته ویني سنزيد ثواب المحسنين ورسعت زجر حاصل ادارې ايدي انسانانو عمل پیو کنه امام بخاری لیکي وی الزجر بتقدير القول والعمل دا عنوان څه دی الله به خلق له رټنه ورکی په تبديل د قول او عمل فبدل الذين فسبدل کې هغه انسانانو ظلمو چې ظلم کړو منهم د دوی نه قولا وینا د شوری حنطا يلا غنم راکا واخذوا غير الذي ويخصوا سوا دا هغه سنا قيل لهم شديد ویل شوی و کناټو باندې لاړل ام قولی او عملی دواړه تبدیل وکړو فارسلنا الله امر اخلاص کړه په دوی باندې رجن عذاب من السماء دبرنا ارسلنا الله یسو کې مقابله نشي کولای علیهم لفظ کې اشاره و دی لا گیر کړه ټوټه برنا تعاون ابن قیم لیکي وکم انسان چې الفاظ شرعیه بدلی بس زید الله قهر له انتظار وکي په قسمه قسم تبديل لګره اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى وحينا وفلان 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 دا ټول اسې ځان لګيري دي لوي شي بدعت دشي وا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك تعالى جلال والاكرام ربنا لفظك كما حينا دار السلام وادخلنا دا کارونه چې ارسو کوي
د چې انسان باندې الله رب تعاون مرز راولي دلته یې پای دنیا کې بدعت را کړه دې مولا راکا عادت دی چې اصل کې نبی صلی الله علیه وسلم بدی شنه پوی د حضور باندې خپويګم څومره لوی جرم دی کوم الفاظ چې شریعت موږ لوري دي بس هغه لحاظ پکار دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو دعا خو دلا نبی کو رسول کدي ټکی کې یو ملګری وری د نبی په ځای باندې رسول یا رسول په ځای باندې نبی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم څخه غوسه شو زوی تعالی کوم الفاظ یې موته شوی سره د دین چې محمد صلی الله علیه وسلم امر رسول الله نبی معنا دا شریعت چې کوم الفاظ ویلي دي بس په معنی اکتفا وکړ دا د ځانه کمې زیاتې مکوا چې خیر دی کنه چې ګناه کوم نه کړه خیر دی او خیر دی خیر نه دا شر دی ابن کثیر وای وکم عمل چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه نقل نه هغه بدعت دی کدا خیر وین صحابه وکړي وې کړه خیر عادي چې کوم الله ویل دي کوم رسول ویل دي کوم صحابه ویل دي د دین را په خو ټول شر دی کته مناسب نه مناسب اوس دین نه دی وای کنه مولا باندې ابلیس خواري کړی دي جنو سوچ دی ول نقصان واسالهم تفوسك ددين عن القريه التي بباردا کلی کې كانت حاضره البحر شو نجدي دریاب لا حاصل سمانه قریب دریاب سره نجدي وا سوره بقره کې را مسره 13 وا دافتی فورس دا خلق الله رمایانو د کار نه منع کړیو په دې ورځ باندې بدل ډلې مایان رااله دوی به یې سکونډې ور واچولې یا به ډندونه وېست کله به چمایان بننه شنو لار به ورته بند کړه یک شمه ورځ باندې به کار کوي په ولې مو خو سره هفته ورځ نه کړې اما تل خلک دې جنا اخر کنه وکپی وبو لکړي معنا دا بس ګناه پويګو او به پويږي دوی آیات کله اشاره کوي دیلا کله چې الله وی زی انسان راګیروم یو امتحان کی دامخ اسباب الله پر برابر کی زید کی یو سړی دی الله د اراده او چې په جنا کې راګیر کوم جنا اسباب برابر شي دې سړي بار کې دخلا دې سړي بار کې د قتل رشوت دا الله قانون دې زما اس پارٹی من شدید تجاوز کړی دی په سبت الله په خالق په سبت دا معنا په تعظیم السبت یا په سبت معنا په یوم السبت اس پارٹی ما الله چرات المدو لرا ایتانو همایان د یوم سبت په اورز خالد د شران ډلې ډلې و یوم په اورز ما لا یثبتون معنا لا يدخلون في السبت دافته اورز منوا د سره همایان راتلل بالکل پازه باندې امتحان ودا حتی ترتوشی لیکلی و دومره بزیت راتلل چې دوی د کورونو خوا کې دا کوم لختي وي په دې کې ویلا سرونه شي کوټو لړاجي کړه سم اوس نو چې د ټینګي دل دوی عمر رضی الله عنه دا وصیتم کړو چې ګوره ګناه لا وټینګي گئی باز خلک چې ګناه ګوري سفلې ورته وبري ګناه باندې ور ودانګي نه ټیک دا مایان ډېر انتهایی زیاتو دافتی پورس باندې بالکل د کوټو لمراتل امر د الله دا و چې نه به کوي لګ بوزام باندې کذالک الله یذق شان نبلهم من غزمه کو بدوی معنی بما كانوا يفسقون بسبب دوی شریک کړي بی دینی وکړه فسق سمانه وتل